د بېنظیر روپۍ شروع شوي دي خو په ځینې علاقو کې اوس هم دغه روپۍ نه دي میلاو شوي ځینې کسانو ته او په هغه علاقو کې شروع شوي هم نه دي. ځینې داسې کسان دي چې هغو روپۍ راغستې دي او هغه هلته کې ځي هغه وایي چې موږ ته به دا روپۍ میلاو شي یا به د لږو ورځو کې راغستې دي نوي کسان دي هغه وایي چې موږ ته به دا روپۍ کله میلاویږي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات چې دي دا در کوم ځکه په دې باندې خو موږ ویډیو هم کړې ده خو په دې ویډیو کې درسره دغه معلومات هم شیر کوم او نور معلومات چې دي هغه درسره هم شیر کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورسي. نو د بېنظیر روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي 13,500 روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي. دویمه مرحله هم د هغې شروع شوي ده خو دریمه مرحله یې پاتې ده. نو ځینې کسان وایي چې دا دریمه مرحله به د کله نه شروع کېږي موږ ته به دا روپۍ د کله نه میلاویږي. نو دریمه مرحله چې ده هغه اوس هم به د لږو ورځو کې به شروع کېږي د دې راتلونکې میاشت چې کومه ده نو د دې په اولنۍ هفته کې به دغه مرحله چې ده دا به هم شروع شي. په ټول ملک کې به دا روپۍ شروع شي نو تاسو ته بیا په هر ځای کې دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو په دې کې نوي کسانو روپۍ راغستې دي په پرونۍ ویډیو کې موږ تاسو ته هم ویل بله ورځ موږ ویډیو اپلوډ کړی وه کله وه په هغې کې ما تاسو ته هم ویلو ځینې روپۍ راغستې دي او هغه ځي هلته کې هغه وایي چې موږ ته به دا روپۍ میلاو شي. د ځینې کسانو کارډونه بلاک شوي دي ما ورته ویلي په ویډیو کې هم دي په هغې ډبره چې دی هغه هلته کې ځي هغه وایي چې موږ ته به روپۍ میلاو شي. تاسو چې زموږ ویډیوګان کتله په هغې عمل کوله ستاسو کارډ به یو نه بلاک کېدو یو به تاسو ته صحیح معلومات چې دي دا به در رسېدل. ویډیو تر اخره پورې هر یو کس نه ګوري کومو کسانو چې کتلې هغو ته پیدا هم هغسې هغو ته هغه روپۍ تر اوسه پورې میلاویږي. ځینې داسې زاړه کسان دي چې هغو ته اوس هم میسیجونه راغلي چې رجسټریشن دوباره اندراج وکړئ او هغوی اندراج نه کوي. نو چې اندراج نه کوي نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا خو په راتلونکي وخت کې بیا نه شي میلاویدی. دغه شانتې به له مخکې نه ما تاسو ته وې نو د هغې د وجې نه ستاسو کارډ چې دی هغه بلاک شو. نو کوم چې نوي کسان دي نو هغه ویډیو چې دی هغه لازم پوره ګورئ ځکه چې سبا ورځې به زه تاسو ته بیا هم دا وینا کوم چې تاسو خپل هر سره چې دی دوباره وکړئ نو چې دوباره تاسو نه کوئ نو بیا به هم ستاسو کارډ چې دی دا دغه چې دی دا به بلاک کېږي لکه ستاسو اکاونټ چې دی راوبلاک شي بیا به درته روپۍ نه راځي. نو کومو کسانو چې به د تېرې شوي 2 میاشتو کې روپۍ راغستې نو هغه وایي چې هغې کسانو ته به روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. دا زما درېیمه ویډیو دی چې ما راته وینا وکړه. کومو ته چې لیکلي دي چې تاسو روپۍ راغلې اړوله تاسو د راتلونکي د 24-25 دپاره اهل نه یې نو هغه ما تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې ویلو چې دې کسانو ته به روپۍ نه میلاویږي. هغه ځي وایي زموږ کارډ بلاک شوی دی موږ یې څنګه انبلاک کړو. نو هغې غلطیانې چې دي هغه مې راته هم وویله په راتلونکي وخت کې بله ویډیو هم جوړه کړو خو تاسو ته دا روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی چې چا راغستې او د چا کارډ چې بلاک دی هغو ته نه میلاویږي. او درېیمه مرحله چې ده هغه به د راتلونکي میاشت کې په اولنۍ هفته کې چې دی په هغې کې به شروع کېږي چې په هغې کې به هم د ډېرو زړو کسانو کارډونه بلاک کېږي او ډېر نوي کسان چې دي هغو ته به روپۍ میلاویږي.